أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس مال العبد أوقاته مدغا إن شاء الله أتم جلسة أتم درس دي حوالي سره دي زندگی ورکم الله یوه ډیره عظیمه هبه یو عظیم ګفت چې الله رب العزت انسان ته ورکړی دی په کار د انسان نه ضایع لور نشي بیا خصوصا راغلو دي حوالې سره چې بیا دغې زندګۍ کې ټولو نه اهم پارټ اهم حصه د انسان هغه جوانۍ دی چې هغه تقریبا 14 سال نه 13 سال نه نوجوانۍ بیا 18 سال نه جوانۍ تو 35 سال پوری 40 سال یا 38 سال پوری دا کوم جوانه دور دی دغه انسان په کار د استفاده کی ضایع او سلور نشي ذکر ما کو څه دی وخت کې کوم عبادت کوي هغه اجر هم زیات دی او چونکه انسان بدن سلیم وي بیا هغه وخت نه راځي چې کوم جوانه وخت کې انسان ته الله ورکړي دی عبادت کې لذت هم زیات وي او خوان هم کوي دی واجنا معصوم نه روایت ده لکلمه ده فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباحه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس معصوم فرمایش کی چې هغه عبادت چې هغه انسان جوانه حالت کې وکي دو دور افضل ده افضل سړي عبادت نه لکه څوره مرسلین پیغمبران افضل دی عام خلکو باندې اندیشون سره دو افضل دی ایدی عبادت افضل دی د نورو زړو کسانو عبادت واجبه نو جوانه واقعا عبادت ذکر ما غیر روایت متبین کو څومره اجر دی څومره وی غنټي څومره غده ثواب دی اندیشون سره توبه دی جوانه کی کومه توبه دی چې انساني کوي خدای ډایرکټ قبلوي او توبه خو دیا جوانه حالت کی کوي د عمر کی چې انسان جوان دی جوانه لمن کې د زندگی تیروي دا واقعي توبه خوان کوي او د سګروهونه دی او رسول الله حدیث دی او د سګروهونه دی چې هغه د الله مغفرت سیوري لاندې په قیامت ورځ باندې نور قلب ګرمه کې آماده کسان د مغفرت سیوري لاندې پاتې کیږي هغه او کې یو هغه جوان دی الشاب هغه جوان نشأ في عبادة ربه هغه د خدای عبادت کی هغه نشنما وشول هغه ورشول د خدای عبادت کی هغه په قیامت ورځ باندې د الله رحمت سیوري لاندې وندي شان سره رسول الله بل ځای کې ما من شيء احب الى الله من شاب طائب وما من شيء ابغض الى الله من شيخ مقيم على معاصيه کنز العمال ده روایت نکله ده محبوب ترین کاس هغه د الله رب العزت نظر کی چې هغه ځوان چې هغه جوانه حالت کې خپل توبه وکړه توبه باندې ودرېدلو ګناهونه پرېښللې وندي شو سره مبغوث ترین کاس هغه دی الله رب العزت په نیک دی چې هغه زوړ دی سپینګیری شوی دی عمر یې تیر شوی اما بیا هم د الله ګناهونه چې کوم دي هغوی کې د زندگی تیروي د شیطان چوکۍ ته نه وتلی دی د خدای در نه وتلی دی هغه زوړ الله باندې ډیر سخت دی او ټول اخر چې یو جمله پړواله یو ځای کې بهترینه جمله ما ډیره خوښه شوله ریسک کسه انسان دنیا کې ریسک ډیر خلی ریسک مطلب جرأت کوله یو شی باندې میړانتوب کوله مثلا یو خطرناک شای دی یو خطرناک جمپ دی انسان غا کوي چې چوکې دوله ریسک شته چې دغه جمپ کوي جرأت شته مطلب میړانتوب شته یی څه ټولو نه غوټ ریسک دا دی انسان دپاره چې هغه توبې نه بغیر خوب کوي دا ټولو نه عظیم جرأت دی دې نه پورته جرأت څوک نشي کولی دونه جرأت خدای درکړي چې انسان توبې نه بغیر خوب کوي څه پته لګېږي انسان مړ شي دې وجې نه څو پورې یقین نه دی انسان ته پکار دی خوب ونه کړي معصوم اشاره کوي دې طرف ته امام سجاد بل ځای کې ابو حمزه سمدي کې هي چې خدایا هغه مرګ نه زه پناه غواړم چې هغه ایما د توبې منځه حایل شي واقع شي یعنې اراده مو وي چې توبه وکړم
خو اما ماج کې اچانک ورته سي مارګ راغلو یو یو لاله بس دا مارګ نه چي امام سجاد علیه السلام پناه غواړي او اندی شو سره ذکر مو کو جوانه کوم حالات دي جوانه کوم عمر دي زندګي کې بهترین لمحه یو سکند یو منټ هغه انسان الله اطاعت کی تیروي دي اجر ډیر عظیم دی سوچو که یو روایت باندې کله دي امام صادق علیه السلام قرآن تلاوت صرف اور صرف قرآن تلاوت یو انسان د زړبډه حالات کې یو د جوانه لمنی کې د زندګي تیروي هغه کې فرق لري اسمان زمکه امام صادق علیه السلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن کچيري یو ځوان هغه مؤمن دی جوانه حالات کې د قرآن تلاوت کوي وای کو اختلط القرآن بلحمه ودمه امام صادق علیه السلام چې قرآن به بالکل مکمل مخلوط شي ورکی ګاډ بشي پښتو کې موته یو دغه وخی دغه ویني کې به مکمل قرآن میکس شي ګاډ بشي وجعله الله مع السفرة الكرام البررة الله رب العزت به هغه جوانه حالات کې د قرآن تلاوت کوي هغه سفیرانونه سفیران چوغه دغه دنیا کې الله طرف نه انبیا دي هغه رسولان دي هغه ائمه دي السفراون بیا ګرځوي دغه جوانه حالات کې د قرآن تلاوت کوي وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة وقيامات ورځې باندې چې هغه ډیره سخت ورځ ده څلور پنځه ځای ډیر سخت آیاتونه قرآن کې ذکر شوي دي سوره معارج سوره قمر سوره یاسین وغیرہ آیاتو کې شته ده خو د سوره واقعه خو هغه ګرم لمحو کې هغه شدید لمحو کې دا قرآن امام صادق علیه السلام دا قرآن حجیزا عنه یوم القیامه دا ځوانه بچی کې مانع جوړیږي پرده جوړیږي هغه مشکلاتو ته نه پریږدي دا قرآن نه پریږدي ورته وادي څو سره يقول يا رب ان كل عامل قد اصاب اجر عمله غير عامل قرآن بغاغ وکي قیامت ورځ باندې اے رب العزت طهار یو ک المجدد هغه عامل ته تو المنزع واجنا اجر بیرکو کروجی والا عامل ده هغه ته اجر بیرکو ایمو عامل ده چې ما باندې عمل کړی هغه ته تو اجر بیرکو یغنا بعد الله رب العزت روایت چونکی ما سو وخت نه زګ عربی نه الله رب العزت به څو کې د جنات هغه تجونه بسار باندې کې دی هغه قاری قرآن باندې چې جوانه حالات کې تلاوت کړی دی ارضیت عنه انا بعد دي ترازیش والی او دینا یا رب العزت مخ دینه غټ امید وتانه انا بعد الله رب العزت څو کې چې یو سرته ټول د ګناهونو مغفرت وته اته کې د بل سرته جنت الخلد وته اته کې دی آی قرآن اوس رازیش والی او ته اغنا بعد چې ارز رازیش والا سوچ وکړه یعنی جوانه حالات د عمر کې ټول زندګي کې کوم جوانه داور دی دور عظیم داور دی چې یو قرآن تلاوت سره انسان ته آته کوم مقام لويږي دی واجنه مددوغو چې الله رب العزت د جوانه حالات کې متد قرآن باندې فرامینو باندې عمل کول توفیق راکا او متد خپل جوانه فضولیات کې له لعب کې ځکول نه وسکه لیکا اللهم صل علی محمد